تاسو مخه ته چند گزارشه کې خودل غواړم خو لیکن د شهیدانو موضوع بارکی مخکې چې به مونږ بیان کولو زمونږ د بیان موضوع به وه مونږ به اعظم طارق شهید رحمت الله علیه ټکولی ټکولی شو سمیع الحق شهید رحمت الله علیه ټکولی ټکولی شو نن به سویم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو مخکې به مونږ وې سمیع الحق شهید رحمت الله علیه ټکولی ټکولی شو نن به سویم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو څومره علما شهیدان شو حسن جان شهید رحمت الله علیه شهید شو لیکن نن سویم زما والد محترم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو زما د والد محترم استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا حق نواب چنگوی شهید رحمت الله علیه ټکړه ټکړه شو شهید شو ولیکن مکه بماوي چاک نواز شهید رحمت الله علیه شهید شو اوس بدی باندې ولاړم نن زویم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو ولیکن وجه سوا زما والد محترم الله جل شانه د شهادت مرګ ورکو پدې باندې ټول ته مبارکباد ویم ستاسو ټول ته خدای مبارک شه ستاسو ټول مبارک شه الله جل شانه مفتی سیبلا شهادت مرګ ورکو پدې باندې موږ له افغان نه پکار پدې باندې موږ له افغان نه پکار هیڅ نه دی پکار چې موږ کور ته راشو او لیکن موږ په چغو باندې چاړو چې ربا موږ نه دی یو علم واغستو موږ نه یو لوی علامه واغستو دا بځه موږ غستیو ربا دې بدل غستو چې څه ته ضرورت نشتا خو لیکن الله جل شانه ثم والد محترم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه اغل شهادت مرګ ورکو پدې باندې خفقان نه پکار خو لیکن درنه چې دن مخکي هغه بدایو شعر بار ویلو په هر بیان کې به ویلو ځان دې به شهادت لازم لګولیو خو لیکن هغه دا شعر وی وای حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي خډیر راته وګوره کې دي سبانه يم خډیر راته وګوره کې دي سبانه يم زما والد محترم ابدا شعر بار وی یو به بیان کې داوی وای ګل خدا ګلابي دا نور اسی ګل ندي ګل خدا ګلابي دا نور اسی ګل ندي مرګ د شهادت وی دا نور اسی مرګ ندي د شهدا دی علماء کم چې شهیدان شوی دي خو لیکن دی شهدا مخبر باندې شهادت مرګ غوښته د مبارکو مرګ غوښته چې موږ شهیدان شو دا نور زنو د ختم نبوت د پاوا د ناموس رسالت د پاوا په صحابه د پاوا په ختم نبوت قرباني وا په ناموس رسالت قرباني وا په صحابه قرباني وا په صحابه اهل بیت قرباني وا په الله پر رسول قرباني وا د پیغمبر په وارثانو قرباني وا لیکن دا بل شنو الله جل شانه د شهادت مرګ ورکو یو کلیپ د بیان دا ویلو وای کچره د مرچم د شهید شم تما جنازه لبراته تما جنازه وکوي ما به خوي کما به سوزوي اندوان خونه یې مال به کلنګې د جنازه کوي تاسو نن ته پتاو لګیدا نن پورا پاکستان عام پاکستان ټول ته پتاو لګیدا چې ها مفتی سردار علی حقانی سے په اصل باندې څنګه چا چې بچوند عزت کړي دي له په مرګ باندې عزت کو چا چې بدون لا عزت کړي دي قدرې کړي دا هغه ولا په مرګ باندې نا قدرې کړي دا ولیکن زما عزت مندو هغه دغه یو کلیپ ورکړو کله مرشم زه شهید شم زما جنازه لبراشه ما بسوځوي او ما به خوي اندوان خو نه لیکن هغه وی د دې خبرې اصل داده کله ټکړه کېږم ټکړه دي شم کله شهید کېږم شهید دي شم ما د کم مرز لګي بودی لگی زبون پیغمبر پر سنت جان قربانوں نماز چڑھ رہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے پھر ناموس رسالت سپاہ صحابہ ختم نبوت اللہ جل شانہ تے پیغمبر پر وارثانوں باندې قربان ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب